او رالل. موسی علیہ السلام تیوی چې اما ان تلقي و اما ان نكون اول من القى، تمخ کې غرزه د خپل سامان کومغه غرزو شورو تکه کومغه وګو. موسی علیہ السلام ورته وی بل القوا، بلکې تاسو غرزوي، پرمبه تاسو کوي. الله فرمایي فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. د دې هغه امساګانی او د دې هغه رسي، د دې هغه رسي حبالهم، د دې هغه رسي وعصيهم او د دې هغه امساګانی. يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، د دې د هغه شوب د بازي د وجینا سحر ستوي د لاسو صفای ته، سحر ستوي دوکې ته، سحر ستوي شوب د بازي ته، شوب د بازي ته. نن چې کم سره ګورا دوکه کوي کنه، هغه به پټي په بوسو کې بوزي، دا ګوره دوکه باز کاری دی. به د سحر ترجمه نه کوي، ته د سحر ترجمه وکړه. سحر ترجمه څه ده؟ سحر جادو ته وایي کنه، لکه جادو ته سحر وایي. سحر د عربی لفظ دی، جادو د فارسی او د هندي لفظ دی. دا ته ترجمه خو نه کې، په خپل مورنۍ ژبه کې هغه ترجمه وکړه چې سحر ته وایي څه په پښتو کې. سحر ته په پښتو کې وایي دوکا او ټګي. څه ته وایي؟ دوکا او ټګي. الله فرمایي د دې د هغه ټګي د وجینا، د دې د لاس د صفای او د شوب د بازي د وجینا د موسی علیہ السلام په خیال کې راتلل چې د امساګان او رسۍ چې دي دا سکه خوځي منډي وایي. او سورۃ اعراف کې راځي فلما القوا، کله چې دې د رسۍ او امساګان اور غاله سحروا عيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الله فرمایي د خلق سترګو سره ټګي وکړه، د خلق سترګو ته دوکه ورکړه، واسترهبوهم او خلق په هیبت کې واچول، وجاءوا بسحر عظیم، او ډېر لوی ټګي او دوکه کړو، ډېر لوی دروغ کړو. الله فرمایي دې ترجمه نه خیخه دې خلق یې راي وجاءوا بسحر عظیم، وای په ډېر لوی جادو سره راتل کړی، ولکه تا ته د جادو نه سجور کړل. راغون کړه خپل جادوګران ته چې په چا باندې ایمان راوړل دي چې څومره دی راغونډيګا، او زمانہ غوته دي صرف کاغه کې زبد دي جادوګران ومنما، زمانہ غوته دي صرف کاغه کې په خو په پیغمبري جادو کړو کنه. زم استاد ټګماران، شوبدبازان، دا جادوګران، دا مداریان، دا نجومیان، دا کاهنان، دا کوډګر، دا چې څومره دي دا ټول راغون کا شپونه دی وای، منتری دی وای، کرخي دی راکاږي، کلام دی وای، کلام دی الټه وای چې سکه ځان سره الټه کی، او زمانہ غوته دي صرف کاغه کی زبد دوی جادو منما. کولای شي؟ نشي کولای. تاسو ته پته ده الله رب العزت په خپل کتاب کې داسې خلق مونږ ته خیخه چې کم خلق په سحر باندې او په جادو باندې عقیده ساتي. په سورۃ النساء کې الله رب العزت د داسې خلقو په باره کې فرمایي الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، تانه دي قتل دي خلقو ته څومره افسوس خبره ده چې دوی ته د کتاب علم ورکړی شوی دی، ځان ته عالمان وي، ځان ته د کتاب منون کې وي چې موږ د الله کتاب منو، داود الله د کتاب کوي، او بیا د دې حال سره یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان لري، عقیده لري په جادو باندې او په طاغوت باندې. اور بخاری حدیث راوړی دی، قول عمر رضی الله تعالی عنہ ذکر کړل الجبت السحر. لغت کې اگر چې د نور معنی د کاهن ته جبت ویل کی، کہانت ته جبت ویل کی، بت ته جبت ویل کی، جادو ته جبت ویل کی، لیکن د بخاری د حدیث مطابق الجبت السحر جد ویل کیږي جادو ته، سحر ته. جد څه ته ویل کیږي؟ جادو ته او سحر ته ویل کیږي. او قران مجید وایي چې دا اهل کتاب دی ستای یؤمنون بالجبت، دی یقین کوي په جادو باندې، په جادو سو کې یقین کوي اهل کتاب. والطاغوت او په هغه چا باندې یقین کوي چې الله د کتاب نه خلاف ورته خبرې کوي. ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا،
او الله فرمایي دوی کافر ته وایي چې د مؤمنان نه زیات دوی سم روان دي. نن وایي کنه وایي؟ نن زمون په باره کې وایي ویره د دین خو بریلیان خدي وایي کنه وایي؟ او د دین خو دیوبندیان خدي او د دین خو فلانی فرقه والا خدي. الکه ولې خدي سي چلله؟ الک دوی په جادو کې اثر نه مني. ها دا جادو د الله کلام دی، دا جادو الله نازل کړی دی. په دې جادو کې سي چلله چې ته خلق د اسلام نه وباسه فتوی په لګي. دا قران مجید فتوا لګي ګورا. وسوي الله فرمای اولئک الذین لعنهم الله، دا هغه خلق دی چې په دې الله لعنت کړي. دا لعنتيان دي ښا چې په جادو باندې عقیده ساتي. الله رب العزت فرمای دا لعنتيان دي. نو الله رب العزت فرمای سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. د خلکو سترګو ته دوکا ورکړه. دوکا بعض خلک دام وای چې یاره دا جادو چې دی کنه په دې سره نظر بندي کیږي. وای کنه وای په دې سره نظر بندي کیږي، سترګې ولا وتړي نو خزه ورته بیا سړی ښکاري، سړی ورته خزه ښکاري، انسان ورته خر ښکاري. او چې څه بیا غواړي هغه ورته ښکاري. نو جادوګر چې څه غواړي د هغه مرضي ده. څومره د افسوس خبره ده. الله فرمایي امن یملک السمع والابصار. سوال کوي الله د سترګو اختیار د چا سره دی؟ د غوږونو اختیار د چا سره دی؟ یلکه ستاره خو د مکې هغه مشرک خو چې الله رب العزت د هغه په باره کې فرمایي قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر. د دین تاسو کا د اسمان او د زمکې نه رزق تاسو له څوک درکې؟ مړ د ژوندې مړ نه څوک راوباسي؟ د دې سترګو د دې غوږونو اختیار د چا سره دی؟ د دنیا دا نظام څوک چلوي؟ سيقولون الله. د مکې مشرکان به وایي چې الله. نن ستا دا عقیده ده چې په نظر کې اثر شته ده؟ په جادو کې داسې اثر دی چې نظر چې دا نظر بندي کوي د سړي سترګې چې دا بیا کار نه کوي. تور ورته سپین ښکاري، سپین ورته تور ښکاري، انسان ورته ځناور ښکاري، ښځه ورته سړی ښکاري. څومره د افسوس خبره ده. مثال په طور باندې د یو سړي نوم دی میاګل، او هغه د کوره بهر ته وتلی دی او جادوګر د ځانه میاګل جوړ کو. ها د کور والا نظر بندي وکړه او میاګل راغی دننه لاړو. نو فساد جوړ شو جوړ نه شو؟ او بین تلاړو د کلاشنکوف ضرورت نشته ده. د کلاشنکوف ضرورت نشته ده. په بین باندې ورننه وته دا غوي نظر بندي وکړه، ټول بین مال راغون کو بار تر مزيدي که مزه نه دي. او بارډر باندې ولاړ د نظر بندي وکړه، خلکو جادي وکړو، فوج ته دی بیا نخکاری. زما عزیزانو قران مجید وګورئ چې نظر بندي کوي او نظر تړي او په نظر باندې اثر کوي. هغه چا ذات ته؟ هغه الله ذات ته. هغه چا ذات ته؟ هغه د الله ذات ته. دا نظر چې دی دا د الله په اختیار کې دی. لکه قران مجید کې الله رب العزت په سورۃ انفال کې 43 نمبر آیت کې دا مثلا غوړه ذکر کړی دا. د مشرک د هر شوبه او داغه اعتراض الله رب العزت چې داغه جواب کړی دی. سورۃ انفال کې الله رب العزت فرمایي وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. الله فرمایي چې هغه وخت یاد کړئ د جنگ بدر هغه چې ما پتا سو باندې پرځونه کړو، احسان می در باندې کړو. او هغه احسان سو صحابه کرام لګو کنو او کافران زیاتو، لیکن الله رب العزت دا غوی پسترګو باندې خپل اختیار سره داسې کار وکړو چې مؤمنان ته کافر لخکارېدل او کافران ته مؤمنان لخکارېدل او په دواړه په یو بل باندې وراله. دا خو لږ خونته کې کسان دي. الله دا کار مې ذکر کړو چې فیصله وشي. کافر وی چې دا لږ خونته کې مسلمانان دي، مسلمانان وی چې دا کافر لږ خونته کې دي. پسترګو کې وته لخکار کړل او په یو بل باندې وراله او مقابله جوړ شو. الله رب العزت بره ورکو مسلمانانو ته. نو چې پس زیات لخکار شي سړی وته خزخ کار شي او شپه ته راخ کار شي، پسترګو باندې دا اختیار او دا نظر
د نظر داسې تړل دا اختیار د چا سره دی؟ دا د الله سره دی. زما عزیزه کتا په جادوګر کې دا اثر ومنو نو بیا تا کې او بیا په مشرک کې اس فرق نشته دی. دغه چې تا د جادوګر د الله سره برابر کو چې الله رب العزت هم دا کار کولای شي او جادوګر هم دا کار کولای شي. مونږ وایو دغه ګنده جادوګر سره دا اختیار نشته دی. هغه سره دا اختیار نشته دی چې الله رب العزت نظر دل ورکړل سترګې ول ورکړلې په دې سترګو الله حکم کړی دی چې سړی به سړی ښکاري ښځه به ښځه ښکاري شپه به شپه ښکاري روز به روز ښکاري انسان به انسان ښکاري ځناور به ځناور ښکاري او جادوګر را پاسي او هغه پې داسې صدم او داسې شپ پې کوي چې د الله حکم چې د هغه ختمېږي د هغه اختیار ختمېږي او چې دا جادوګر څه غواړي هغه کېږي داسې کېدی شي؟ جادوګر په الله زورور دی؟ زما عزیزانو سوچ وکئ غور او فکر وکئ دا کم طرف ته لاړئ. بیا ظلم ته ګورئ چې کله ګوره یو دروغ سړی ووایي که نه په یو دروغ دپاره بیا لس دروغ نور هم دی وایي چې کله د یو د شرک په یوه پوړۍ باندې خپه کېښوده لس پوړۍ بیا د نور اخوا هم خېږي دی بیا په هغې باندې ناراسته نه کوي ځکه سترګې پټې ده د عقل بیا کار نه کوي دی خو ضد کې راغلی مقابله کې راغلی دی. نو بیا دویمه خبره یې څه وکړه چې جی جادو چې دی دا خو الله رب العزت نازل کړی دی او په دوو فرشتو هاروت او ماروت باندې الله را لېږلی دی. او سورۃ بقره کې الله رب العزت د دې ذکر کړی دی. حالانکه د سورۃ بقره په دې آیاتونو کې تاسو غور او فکر وکړئ الله رد جادو کړی دی او د اهل کتابو کړی دی. الله رب العزت په آیت نمبر 101 کې فرمایي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الله فرمایي چې کله دوی ته د الله رسول راغی تصدیق کوونکی و د هغه کتاب چې د دوی سره نو دې کتابیانو څه چلو کو د الله کتاب یو هغه څه شاته ورځو یعنی د هغه احکامات پرېښودل تبې چې دوی اړو پوهېږي نه او د الله د کتاب په مقابله کې واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان د سلیمان علیه السلام د سلطنت په مقابله کې چې شیطانانو کم تعلیم خورو شیطانی تعلیم خورېدو واتبعوا الله په هغې پسې روان شول. دلته هم ګوره خاص ډېر په فخر سره وایي واتبعوا ما تتلو الشیاطین ګوره دلته تتلو راغلی دی لوستل راغلی دي چې شیطانانو به لوستل وایي زما عزیزانو لوستل راغلی دلته پوکل نه دی راغلی په خو جادو پوکي وایي پوکي په پوکو کې اثر شته دی او لوستل چې دی دا خو د قرآن د تلاوت دپاره راغلی و اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات پوه شئ که نه دا پوکو ته نه وایي دا تعلیم ته وایي دا خبرو ته وایي دا لوستو ته وایي. نو الله فرمایي چې پیغمبر چې به کوم تعلیم ورکوو هغه تعلیم دوی پرېښودو د الله کتاب دوی پرېښودو او د الله د کتاب په مقابله کې او د پیغمبر د تعلیم په مقابله کې دوی څه چلو کو شیطانی تعلیم پسې روان شول شیطانی تعلیم پسې روان شول. وما کفر سلیمان هو کفر نو کړی سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړی او یعلمون الناس السحر چې خلکو ته به جادو خو نو جادو تعلیم د چا دی دا د شیطانانو تعلیم دی دا فرشتو نه دی راوړی ښه لکه اوس حدیث د دې نه مخکې تاسو ته د دې وضاحت وکړو چې سلیمان علیه السلام وروسته راغلی د نه مخکې موسی علیه السلام او د ده نه مخکې شعیب علیه السلام او د ده نه مخکې چې دی هغه صالح علیه السلام هو او ګوره سورت شعراء کې صالح علیہ السلام او د شعیب علیہ السلام په باره کې راځي چې دا هغوی قومونه هم هغوی ته ویلو قالو انما انت من المسحرین اے شعیب پتا چا جادو کړلی اے صالح پتا چا جادو کړی دی دا نه چې د سلیمان علیہ السلام په وخت کې فرشتو چې دی دا په هاروت او ماروت باندې په بابل ښار کې راوړی جادو خو مخکې نه موجود و جادو د آدم علیہ السلام د وخت نه دا قصه شروع شوې ده د دې ذکر دی سوره زاریات
ग्रुप 200 नंबर आया जी نو ګوره دا جادو چې دی دا قرآن مجید وی سحر یؤثر دا د مخکې نه را روان دی د قدیم وخت نه را روان دی دا د ګمراهۍ دا د شیطانی تعلیم چې دی دوی الزام ولګاو په چا باندې په هاروت او ماروت لاول داغه فرشته جوړ کړي حالانکه هاروت ماروت نه په قرآن کې نه په احادیث کې داشته د هدایت و فرشته وي ها قرآن چې کوم فرشتو نوم هغه ستاره هغه څوک دی هغه جبرائیل او میکائیل هغه کوم دی جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام دا د الله ملائکو د دوی الله رب العزت ذکر کړی دی او اهل کتاب دا خبره کړی و دا پروپاګاندا کړی و چې دا هاروت او ماروت چې دی دوی باندې چې کوم جادو نازل کړی دی نو دا جادو چې دا فرشتو نازل کړی دی او دا فرشته هاروت دا جبرائیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام نو الله رب العزت په دې آیت کې دا غیر رد کو وما انزل علی الملکین او جادو نو نازل کړی شی په ذریعہ د دوه ملائکو یعنی دا جبرائیل علیہ السلام او د میکائیل علیہ السلام په ذریعہ الله جادو نه نازل کړي ببابل په خار د بابل کې هاروت او ماروت په هاروت او ماروت باندې تاسو دروځنه قصه ده دروځنه خبرې دي اهل کتاب مشهوري کړی دي او زمونږ مفسرین هم بس لکیر کې فقیر هغه هم لیکلي دي دا خبرې ځان نه ده پوکړي هاروت او ماروت دا فرشته او خلکو ته جادو خو حالانکه سمرا بد خبره ده دا چې یو طرف ته سړی وي جادو دروغ دي دوکه دا فریب دی شیطانی عمل له او کفر دی باطل دی او بل طرف ته بیا وي چې دغه باطل شیطانی عمل دغه کفر دا دروغ دا فریب دغه دوکه دا الله نازل کړل او په فرشتو نازل کړل عقل خبرې مني یعنی په انسان کې کله غونته کې عقل ومي غنا علم نه صرف عقل پکې نو هغه هم دا خبره تسلیم نه کی چې زما پاک رب دې دا شیطانی عمل نازلې او پاکي فرشته په هغه شیطانی عمل راځي او پاکي فرشته دې بیا دا شیطانی کارونه خلقو ته خي یو نیک انسان بلا کارو کی چې نیک انسان دا کار نشي کولای نو هغه فرشته چې دا غوي په باره کې سورته هجر کې الله فرمایي ما ننزل الملائکه الا بالحق مونږ نه نازلو ملائک مگر په حق سره نازلو ملائک چې هغه په سره نازلېږي په حق سره نازلېږي او دی ول جی په بازار ساحری کې دکان والا جوړ کو او بیا خلق راضی او هغه خلقو ته جادو خي څومره د افسوس خبره ده د دین سره مذاق به کنه ده الله رب العزت فرمای الان کې څومره مفسرین دا سدي چې هغه دا خبره لیکلې ده چې دا هاروت ماروت چې دا خدای هغه وخت شیطانانو رؤوس الشیاطین دا رؤوس الشیاطینو الان کې یو پمفلیټ او د ډاکټر عثماني صاحب په دور کې هغه شایع کړو الان کې پمفلیټ د بل چاو لیکن هغه ډاکټر عثماني ته دومره هغه خوښه او داغه چې هغه په خپل مرکز نه په خپل پته باندې هغه پمفلیټ شایع کړو دا هغه پمفلیټ نوم مسلمان مشرک سنونیو مسلمان مشرک هغه پمفلیټ کې لیکلي دي چې دا هاروت او ماروت چې دا رؤوس الشیاطین دي دا څوک دي دا د شیطانانو سرغنا دا غوي سرداران او مشران دي د شیطانانو هاروت او ماروت او ډاکټر عثماني دا پمفلیټ شایع کړی دی لیکن افسوس خبره ده چې نن کومه دا خبره کوي زموږ خلاف پروپاګاندا کوي دي فرشته چې دا شیطانان کړل مونږ ته وایي دي فرشته چې دا هغه ته شیطانانو اعلان کې مونږ فرشتو ته شیطانان نه دی ویلي مونږ دا وایي هاروت او ماروت شیطانانو هغه فرشته نه وي فرشتو ته خو هغه خلق الیاذ بالله نسبت ته شیطانی کوي چې هغه وایي فرشتو جادو خوله ده ځکه الله فرمایي ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر شیطانانو کفر کړل چې خلکو ته جادو خوله مو خدای نه وایي چې فرشتو جادو خوله ده زما ځانو په دې آیات باندې غو فکر وکړي الله رب العزت فرمایي وما يعلمان من احد او تعلیم منور کو دې دواړو یعنی هاروت او ماروت حتا تر دې پوری یقول چې وی به دې دواړو انما نحنو فتنه مونږه ازمایش او فتنه یو فلا تکفر نه انکار مکوا فلا تکفر دا په لغوي معنی سره ده
د کفر نه مراد دا نه چې ته کفر مکو د الله نه، د کفر نه مراد دا دی کفر ویل کېږي په لغت کې یو شی پټول یا دغه انکار کول. نو دا هاروت او ماروت چې بچاته جادو خو نو امبر ورته دا وی چې ګوره نن تاسو دا جادوګر ور په خلکو پریشر راځي کنه، خلک یې لري کنه یې نو دوی به چې دوی ته خاله به سوق راول راول به یې راول چې ګوره مونږه ګوره بلا یو بلا فتنه یو آزمایش یو او مونږ چې ورته سویو په دې کې به یوې خبرې انکار نه کوي. فلا تکفر، انکار باندې کې ښا که انکار دی وکړو نو بس بیا به معاملې ګوره لکه نن موږ سوي به او فلانه کار به سره شي فلانه کار به سره شي نو داس به وي راول مخکي نو دا غیره پسته به بیا خپل تعلیم ورته ورکو اول به پی رو واچو بیا به ته تعلیم ورکو. الله فرمایي ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم او د خلکو به څه زده کول سړي حقار به نه زده کو د خلکو بعد د دوړو هاروت او ماروت نه هغه څه زده کول ما يفرقون به بین المرء و زوجه چې پاغه سره د خځه او د خاوند په میز کې جدای راولي هغه شبه تیز دکاو. حالانکه قران دا نه دی ویلي چې جدای به راوسته دا سر بیا دې ځان وتلی چې ګوره په دې سره خو د خځه او د خاوند په میز کې جدای راځي. حالانکه آیات کې الله صرف دا غوي حال ذکر کوي چې دا دومره خبيثانو چې دوی به د هاروت او ماروت نه چې کم تعلیم زده کوو هغه دا چې موږ ته داسې تعلیم وخیا چې موږ په هغه سره د خځه او د خاوند جدای راوستې شو. لیکن الله څه فرمایي وما هم بضارین به من احد، دوی په دې جادو سره چې کم د هاروت او ماروت نه دوی زده کوو په دې سره دوی هیڅ چاته نقصان نشو رسولی الا باذن الله. نقصان د الله په حکم سره رسید. نقصان د چا په حکم رسید؟ د الله په حکم سره رسید. دا بالکل آسان آیات ته دې آیات کې کونج پیدا کړی دی الجاوی پیدا کړی دی آیات مشکل کړی دی فلانه تفسیر وګوره فلانه ترجمه وګوره فلانه تفسیر وګوره خلک حیران شي یاره چې سو کما نه فلانه تفسیر او فلانه ترجمه نه د الله په کتاب کې غور او فکر وکا د الله په کتاب کې غور او فکر وکا. جادو باطل شی دی جادو شیطانی شی دی د الله ملائک د الله پیغمبر او د الله ذات د دینه پاک دی ته چې دا وی الله جادو نازل کړي دی فرشتو جادو فرشتو راوړي دی جادو خلقو ته فرشتو جادو خولې دی. نو زمازه په دې خبره باندې غور وکړه چې د دې جادوګر استادان څوک شو فرشتي شو کنه شو او د فرشتو استادان څوک شو الله شو کنه شو ځکه فرشته په خپل او سورته بقره کې راځي قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا الا تا چې موږ ته خول دی موږ راځي دا غنه سیوا موږ له ناراضي. نو ظالمه تا خو دومره لوی فتوا ولا غوړه دومره لوی کفر دی وکړو چې دا جادو خلقو ته فرشته خول دی فرشتو ته الله خول دی. نو الله کلام حق دی کنه دی نو بیا تمز دغه کنه چې دومره په مهینه چې جادو دی نسبت الله ته د الله فرشتو ته دی وکړو نو بیا تمز دغه کنه دا حق شو. بیا زکه چې قران الله نازل کړل د فرشتو په ذریعہ کنه په پیغمبر نازل کړی دی کنه مونږ ته راغلی دی نو په دې قران مونږ ایمان راوړو کنه دا قران مونږ زده کوو کنه دا قران حق دی کنه زکه قوله الحق دا الله هر خبره حق ده دغه نه نو کدا جادو دان د الله کلام دی الله نازل کړی دی نو دا خو بیا حق شته مارورا ځان پوګه په دې خبره باندې دا د جادوګر شوب د بازی او دا چل ول او دا دوکا دا شیطانی عمل لدی نسبت هغه ته کو د سره وجنا د زد د وجنا او بیا دا غیر لپاره دومره لوی جسارت کول دومره لوی جرأت کول چې هغه باطل روایتونه راوړل او د خپل باطل عقیده د ثابتولو لپاره په پیغمبر باندې جادو شوه دی. وای کنه وای لبید ابن عاصم يهودي په پیغمبر علی السلام باندې جادو کړو جادو څنګه کړو يخيل الی انه يفعل الشيء وما يفعله په خیال کې به راتلل چې ما دا کار کړی دی الان کې کار به کړی نو چې سړی او کار نه کوي دا په خیال کې راځي چې ما کړی دی ها او چې یو کار کړی او په خیال کې راځي چې ما نه دی کړی دا سړی هغه ته څه لیونه وای کنه وای دې پیغمبر ته څه وای چې څوک پیغمبر ته مجنون او لیونی وای مسحور وای هغه مسلمان کې دی شي نشي کېږي. الله په خپل کتاب کې سورته بنی اسرائیل او وسلوختم اتصلوختم آیاتنا او سورته فرقان اتم او نهم نمبر آیاتنا د سلور آیاتونو کې الله فتح لري په داسې خلکو باندې وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا
انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الله وی اے پیغمبره دا ظالمان وی چې د مسحور په باندې جادو شوی دی. الله وی دا گمراه دي پدې کې د الله د کتاب باندې د عمل کولو په دې باندې د چلیدو توفیق پدې کې نشته ده. دا توفیق پدې کې نشته چې د دې کتاب خبره ومني. دی به دا اټ ډارین مني، دغه د غوسله به مني، دغه د مولیانو تفسیرونه به مني، دغه باطل روایتونه به مني، د خپل امیرانو باطل خبرې مني، د ناظمانو باطل خبرې به مني، د خپل فرقه خبرې به مني، لیکن د رب خبره نه مني. دی د رب خبره نه مني، ځکه نه مني چې دی د الله پیغمبر مسحور غني. او چې کوم سره دا ظلم کوي چې پیغمبر مسحور غني، هغه ته الله هدایت نه کوي، هغه ته الله هدایت نه کوي. نو دا درېمه عقیده باطله چې زمون پر قوم کې نن خورا شوی دا، او بیا د دې باطل عقیده د پاره دا دو سورتونه، سورته فلق او سورته ناس دا وی نازل شول. په دې کې یولس آیاتونه دي چې په پیغمبر باندې کوم جادو شوی هغه پاره کې یولس غټي، یو آیت په وین یو غټه بکولاوي دا، یو آیت په وین یو غټه بکولاوي دا، او یولس آیاتونه چې کله پوره شول هغه یولس غټي کولاوي شي، او پیغمبر چې دا داسې را پاسه دو لکه چې چا په پړو باندې تړل او کولاوي کې راوس پړي. دا د ابن ماجه روایت ته داسې را پاسه دو تابع چې چا په پړو باندې تړل او پړې چې دې وس پړو او دې را پاسه دو. ظلم دې کنه دې ظلم زما عزیزانو دا دین بسکیږي چې هغه الله په خپل پیغمبر را لېږل. ځکه چې د بخاری روایت کوو نه پاره کېم ده کان ذات یوم او لیلتین، د پیغمبر علی السلام د جادو دا اثر چې ده دا چلیدو تر دې چې یو ورځ یا یو شپه د الله پیغمبر د الله نه خپل صحت لپاره دعا وکړه او الله غو دعا قبول کړه. او بیا نور روایتونه چې د نور کتابونو راواله نو پاره کې تر دې پوری راځي چې سلوي خرج دا اثر او په بازي کې راځي شپږ میاشتې دا اثر او په بازي کې راځي یو کال دا اثر چې هغه پسترګو باندې اثر، داغه په وجود باندې اثر، داغه په خوراک باندې اثر، داغه په دماغ باندې اثر، وښه دا اثر په هغه باندې کړو. هغه ته پته نه لګیږي چې دا کار ما کړی او کما نه دی کړی. زمازي ځانو سمره لوی بهتان دی. انظر کیف ضربوا لك الامثال. الله وی دا خلق ستا څنګه حالت بیانې تاسو وګوره، دوی ته څنګه حالت ستا بیانې دی، ستا دا حال دی چې دا کم خلق دی بیانې. زما عزیزانو الان کې دا سورتونه سورته فلق او سورته ناس تاسو وګورئ قران مجید کې د دې نزولی نمبر تاسو وګورئ دا شلم او 20 نمبر سورتونه دي، دا په مکه کې نازل شوی دي. او جادو دا خلک وایي چې دا په مدینه کې شوی دی. نو دا دې جادو نه مخکې تقریبا 15 کال مخکې دا سورتونه نازل شوی دي. او کله چې دا نازل شول نو په احادیثو کې راځي چې الله پیغمبر به دا سورتونه چې دا لوستل په دې سره به الله پناه غستا. نو بیا په پیغمبر جادو څنګه وشو؟ دا سورتونه خو مخکې نه اتیار خو مخکې هغه ته ملاوي شوی دي. دا ټولې د غوسلې دي، درو خبرې دي. نو دا درېمه باطل عقیده وا. یو باطل عقیده هغه د نظر، دویمه باطل عقیده هغه د دم، درېمه باطل عقیده هغه د جادو. دا درې باطل عقیده د دین علاوه زما عزیزانو تاسو وګورئ مختصرا تاسو ته ذکر کوم. او پدې کې دا څومره موحدین چې ځان ته ویل ټول ککر دي، ها هغه څومره ډلې چې دي چې ځان ته موحدین هغه ټول پکې ککر دي. لکه مثال په تور باندې دا روایت بخاری دا روایت تاسو وګورئ لم یکذب قط الا ثلاثه، چې پیغمبر ابراهیم علیه السلام د الله پیغمبر د الله رسول ابراهیم علیه السلام په خپل ژوند کې درې دروغ ویلي. څومره ویلي دي؟ درې دروغ ویلي. چې د یو دروغ نسبت څوک د الله پیغمبر ته وکړي هغه مسلمان دی نه دی کنه. او چې یو سړی چې درې دروغ ویل هغه مسلمان پاتې کېدی شي. الله په خپل کتاب سورته مریم کې فرمایي واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. د مبالغه څخه الله راوړي دا چې یقینا د ابراهیم علی السلام ډېر رښتینی پیغمبر د الله. او هغه ته چې یو سړی د یو روایت په وجه باندې دا وایي چې هغه درې دروغ ویل دا مسلمان دی، چرین نه مسلمان. او باندې نه پوه نه دا خو بیا امام بخاری باندې فتوا لګي. مونږ وایو په امام بخاری فتوا نه لګي، ځکه امام بخاری او قبل محدث سره محدثین چې دي هغه روایتونه جمع کړي دي. بیا تا ته هغه د روایتونو د منلو لپاره قانون درکړی دی چې الله په کتابي پیش کا سند وګوره که صحیح واخله که غلطي پرېږده. هغه دا نه دی ویلي چې دا ټول روایتونه ته ومنه د الله طرف نه راغلي دا د الله کلام دی، دا خو درته نه دی ویلي.
دا استا کمې ده چې ته دا کار کې هغه باطل روایت باندې خپل عقیده خرابې د الله د کتاب انکار کې. دا رنګي یو روایت دا پیش کړي چې اسرائیل علیه السلام د مرګ فرشتہ هغه موسی علیه السلام سره رااله او موسی علیه السلام ته وی چې موسی تیار شذر علیه الله د مرګ فرشتہ ما ستا ساخلمه. موسی علیہ السلام زما ساخ لویاو چې سپېړې چې تکړه په مخ یو هغه لار الله پسې چې الله تا چې چا پسې لګلې هغه په سپېړې والا مال روح نه راکې هغه ساخ نه راکې هغه دا چا مبارک لیکي موسی علیہ السلام مبارک او نور خو پر دوا حبل الله کې د ډاکټر عثماني مرګروم لیکلي چا لیکلي حبل الله کې لیکلي دي چې د مرګ هغه فرشته په سپېړه والا هغه الله تعالی فریاد د پاره چې الله هغه په سپېړه والا او مال سامره کوي موسی علیہ السلام وخا ویلار چې موسی ته چې چوکا د غوای په ملا باندې لاس کېده چې ستاسو لاس نه لاندې سوره یخترال نو د هغه یختو په حساب بدستا کالونه د ژوند چې دا غ سیوا کما. بیا د مرګ فرشته رااله موسی ته وی چې موسی الله دا ویلي دي چې د غوای په ملا باندې لاس کېده چې ستاسو لاس سمره یختلان درال دومره کلونه به د سیوا کم بجون. موسی علیہ السلام لږ سوچ وګوي عبد الله کې لیکه ها موسی علیہ السلام لږ سوچ وګو چیرې دا کلنه هم پوره کیږي نه بیا به زمره منو نن ولې الله حکم نه منما نو هغه چې زه صحیح د تصاوا اخلا تاسو سوچ وکئ دا موسی علیہ السلام علیه بالله کله چرته بدمعاش وسو چې دا الله فرشتہ راځي هغه په سپېړه دا الله فرشتہ دومره کمزوري شو چې هغه موسی په سپېړه وایي او غزي او قران مجید وایي دا فرشتي هغه دی لا یاسون ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دې دا الله نه فرمانی نه کوي چې کوم ورته حکم شي هغه حکم باندې عمل کوي دا نه چې موسی علیہ السلام په سپېړه وایي هغه غلي او دا الله کتاب دا الله کلام او دا الله حکم داسې دی لا تبديل لکلمات الله دا الله کلمه دا حکم بدلیږي نه چې موسی په سپېړه وایي او بس الله کمزور شو اعوذ بالله وذ موسی نه سان شي غسته ها الله فرمایي اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون کله چې د مرګ وخت د انسان راشي یو غړی نه بیا درسته کېدې شو نه مخکې کېدې شو دا الله کلام دی یو غړی کاغه موسی علیہ السلامی کا محمد علیہ السلامی کاغه بل پیغمبري کاغه نیک یو کاغه بدی الله دا قانون پر بیان کړی چې کله هغه وخت پرشي نو بیا یو غړی انسان مخکې رسته کېدې نشي. نماز ځانو قرآن څومره د آیاتونو انکار دی دا روایت پرستی ده کنه چې ته روایت ال سترګې پټې د الله کتاب ته خیال نشته د الله پیغمبران ته بدنامه. یو بل روایت پیش کړي چې اورز موسی علیہ السلام لمبل نو کپڑے وسته پکاړي باندې کې هو دي او پسین کې لمبل یا په ول کې لمبل چې کله ولمبل نبی خپل کپڑے راغسته نو هغه کاڼه چې دا کپڑے دغه تختولې کاڼه کپڑے تختې او موسی علیہ السلام کپڑے کاڼه و تختولې او د الله پیغمبران چې په داسي ولو کې او په سندون کې لغل لاندې کې دې شي دا اعوذ بالله ثم اعوذ بالله الله پیغمبران داسې بے پردګي او بے حیايي نه کوي نو ته د پردې حکم راکې او خپل رضا کار کوي او بیا تاسو وګورئ وای کاڼه چې کله کپڑے وتختولې نو موسی علیہ السلام په کاڼه په شاته منډي چې زما کپڑے راکا او کاڼه مخکې روان دي او یو مجلس ته بنی اسرائیل او خلق ناسو ګن خلق ناسو کاڼه التلاړو او موسی علیہ السلام التلاړو او ټول خلق موسی علیہ السلام لغړ ولیدو. دا روایت ته منی بھائی زمونږ جرم زما رونو دغه دی وای تاسو روایت نه منئ تاسو منکر حدیث یې مونږ نو حدیث منو خدا سي حدیث نه منو چې پیغمبرانو کپڑے وباسي پیغمبران مسحور کوي پیغمبران دروغجن کوي پیغمبرانو بدمعشان جوړي پیغمبران بدنامي پاغول باندې الزامات او تهمتونه لګي د الله د کتاب انکار کیږي پاغه سره شرک لازم کیږي. داسې روایتونه مونږ نه منو مونږ څنګه منو الله پیغمبر صلی کما رایتمونی صلی مونږ کوی څنګه چې تاسو مای نه نو پیغمبر چې څنګه مونږ کړل مونږ حدیثو کې ګور آشان مونږ کنه کو الحمدلله مونږ هغه مونږ کو چې کوم حدیثو کې راغله ده مونږ د لاسته نو کو چې ګټ کو نو په هغه طریقې ګټ کو چې کوم په حدیثو کې راغله
د خیلاس د کچ ګوتې نه نکونه به شروع کړي. دا سنت طریقه ده کنه؟ کېدای شي دغه معاهدینو ته معلوم هم دی. مونږ چې روټۍ ته کینو نو سنت مطابق کینو. مونږ چې روټۍ خورو نو دعا وایو هغه چې په حدیثو کې راغلی ده چې د کېږو د سنت مطابق، چې راپاسو د سنت مطابق، تله د سنت مطابق کو، خوراک د سنت مطابق کو. دې ته وایي حدیث منل. دې ته وایي که نه وایي حدیث منل؟ دې ته نه وایي چې پیغمبر باندې جادو شوی دی جی. دارنګې موسی علیہ السلام خلقو لغړ لیدلو، ابراهیم علیہ السلام درې دروغ ویلو. ګوره په احادیثو کې دا اقسام چې دا دیتا ویل کېږي اخبار، د دې اخبار مبارکي د محدثینو دا قول دی چې د دې اکثر روایتونه چې دا غلط دي، هغه صحیح ضعیف روایتونه دي. حدیث خو صرف د عمل لپاره دی چې ته د قرآن تشریح په دې سره وکړه، دا نه چې د قرآن انکار په دې سره وکړه. زما ورونو سترګې غړول پکار دي. مسلې نورم ډېرې دي، بهرحال وخت شوی دی. ما ته ملګرو خو دا هم ویلي چې کم از کم مقصد دی چې په دې د عیسی علیه السلام د رفع او د نزول په مسله باندې، د دجال په مسله باندې لږ رڼا اچول پکار دي. لیکن چونچه وخت شته دی نو لږ غونډه کې ستاسو په اسرار سره زه په دې باندې هم لږه غونډه کې رڼا اچوم. دا باطل عقیده نن زمونږه په دې قوم کې مشهوره ده، او دا باطل عقیده د کوم ځای نه راغلې ده؟ دا د اناجیل اربعه نه. د کوم کتاب نه؟ دا د اناجیل اربعه نه چې دا د نصرانیانو، د عیسایانو، کرسچنو کتاب دی. دا غینه دا باطل عقیده راغله چې الله رب العزت عیسی علیه السلام ژوندی اسمان ته خېجولی دی او د قیامت نه مخکې به هغه نازلېږي، راکوزېږي به. او بیا دغه کعب احبار چې دغه اهل کتابو راویان دي، د هغوی په ذریعه باندې بیا دغه روایتونه زمونږ د حدیثونو کتابونو اغستې دي، او بیا د هغې نه مفسرینو هم اغستې دي، هغې نه علماو هم اغستې دي، او بیا په دې ملک او په دې امت کې خواره شوي دي. او نن هغه امت چې هغه دا خبره کوي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین، چې محمد علیه السلام د الله آخري پیغمبر